أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. سورة الأنفال 25 نمبر آیت. په دې 25 نمبر آیات کې د بدر او د واقع حاصل ذکر کیږي. د بدر واقعه د مخکې روانه او باغی کې مؤمنانو باندې چې الله تعالی کوم احسانات کړي د هغې ذکر او د هغې اسباب ذکرو. کافران چې کوم د مسلمانانو په لاس باندې الله تعالی ذلیل کړي نو د هغې د ذلت او د هغې د اسباب ذکر وجه دا ولې دونه ذلیل شو. اوس هم په 25 نمبر آیات کې د دغه ټولې واقعي حاصل ذکر کیږي، خلاصې ذکر کیږي. الله تعالی مومنان ته وایي واتقوا ویریږئ فتنة د هغې فتنې نه لا تصیبن الذین ظلموا چې هغه نه رسېږي هغه کسان ته چې ظالمان دي منکم ستاسو نه خاصتا صرف د هغې عذاب نه ځان ساتئ چې کوم عذاب په ظالمانو یوازې نه راځي بلکې په هغه خلکو ورسره هم راځي چې کوم ظالمان نه دي په خوا کې اوسېږي او خاموش ناست دوی ته څه نه وایي. دا د آیات لفظي معنی ده. د آیات په تحقیق کې په تفسیر کې د مفسرینو دوه رایګانې دي، مشهورې رایګانې. یو قول به دی کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی او دی فرمایي چې د دې نه مراد امر بالمعروف او نهي عن المنکر دی. وایي د دې مطلب دا ده چې یوازې په خپل عمل ټیکول معنی نه کېږي. چې ستا په معاشره کې ګناهونه او ظلمونه جرایم کېږي او ته خاموش ناست دي نو د دغه ګناهونو جرایم په وجه کوم عذابونه راځي نو ته پکې هم دا وکېږي او خاموش کېناستل په اسلام کې نشته. دویم قول به دی کې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نقل لې کوم چې امام بغوی رحمه الله په شرح السنه او معالم التنزيل دوانو کې نقل کړی دی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله تاسو یو ګناه وینئ یو ظلم جرم وینئ هغه په ځای باندې پرېږدئ مو باقي خاموشي مه کوئ معاشره کې. ځکه دغه جرم او ګناه په وجه باندې چې کوم عذاب راځي او په جرم باندې تاسو خاموشي کړي نو دغه عذاب په دغه مجرمانو باندې یوازې نه راځي بلکې کوم خلک چې په دې باندې خاموش پاتې شوي دي په معاشره کې محله کې هغوی ته به هم را رسېږي. وایي د دې روایت نه هم معلومېږي چې د دې فتنې نه مراد امر بالمعروف او نهي عن المنکر پرېښودلو ګناه ته مراد ده. دریم قول چې کوم دی امام بخاري رحمه الله نقل کړی دی. امام بخاری رحمه الله چې کوم قول نقل کړی دی نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو خطبه نقل کړی ده چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو خطبه ورکړله او په خطبه کې خلکو ته داسې وویل چې ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي دي چې کله ستاسو په منځ کې یو ظالم ظلم کوي ناجایز کوي ګناه کوي او تاسو باقي باندې خاموش پاتې شئ او خاموشي څه چې د هغې خوش آمدید کوئ د دغه ظالم هرکلی او سلام کلام او احترام ته تاسو ورځئ او معاملات ورسره نه پرېږدئ سموي هم نه د دې په وجه چې کوم عذاب راځي نو عذاب به عامي کوم خلکو چې د دې ظالم خوش آمدید کړی نو دغه خوش آمدید والا کسانو پکې هم شاملېږي په دې ګناه کې او په دې عذاب کې. ځکه د ګناه د سمو لرې کولو دپاره شریعت 3 طریقې ښودې دي. اعلی طریقه دا ده چې ګناه چې کله وریدله ظلم چې دی ورید په لاس باندې به سم کړي او چې کله د لاس سمولو وس دی نه مجبوري دی نو بیا به داسې وکړي کم از کم نصیحت به ورته وکړي وینا به ورته وکړي او چې په وینا باندې هم ونه شوه نو دغه سړي نه به خپل لارې بیلې کړي هېڅ قسم معاملات به ورسره نه ساتي بایکاټ به ورسره وکړي. دا بایکاټ د ایمان اخرنۍ اشاره کوي. بایکاټ ورسره هم ونه شي نو په نورو روایاتو کې دی چې بیا به د په زړه کې د ورید برابر هم ایمان نشته ورید دانې برابر. دې نه معلومېږي دا چې خپل ایمان محفوظ ساتلو دپاره لازمي دا ده چې ظالمان مجرمان فاسقان فاجران د هغې محفلو ته ورتګ او د هغوی سلام کلام او احترام کول د هغې نه هم پرهیز کړي او که دا ونه شي نو بیا دغه ایمان څه ایمان پاتې کېږي نه. د حدیث مفهوم داسې شو. نو دې نه معلومېږي دا چې د دې نه مراد امر بالمعروف نهي عن المنکر پرېښودل دي چې ګناه کېږي او ته پرې خاموش شي نو هغې په وجه باندې به عام عذاب راځي د هغې عذاب نه ځان وساتئ. دریم چې کوم دی د تشابهت قلوبهم کې مخکې دا مضمون بقره کې تر شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیل ذکر کاوه
نو ویل چې بنی اسرائیل د ماحول و چې کله بچا ګناه کوله د هغې عالمان به ورتلل خلک به ته نصیحت کوه چې داسې مه کوه دا ګناه ده دا جرم دی دا مه کوه نو دا کار خو یې صحیح و که نه دا و چې کله به دغه مجرم دغه ګناه بیا کوله دوباره به په دویمه ورځ بیا به دغه ګناه کې لګیا و نو دغه نیکانو خلکو به د هغې سره بایکاټ بالکل نه کوه هغې سره به یې ناسته پاسته کوله معاملات تعلقات به ورسره نه ختمول الله تعالی به دوی باندې داسې عذابونه راوستل چې تشابهت قلوبهم د هغوی زړونه د یو بل په شانتې کړو د یو بل په شانتې کولو مطلب دا دی د فاسقانو زړونه داسې چې په هغې کې د نیکو نه کرکه او نفرت نیکۍ سپکې ګڼي او د ګناهونو شوق لري دا د فاسقانو زړونه د نیکانو خلکو زړونه داسې چې دوی د ګناهونو نه کرکه او نفرت په هغې باندې شرمېږي او د نیکو مینه لري نو چې کله دا زړونه د یو بل په شانته کې شو نو داسې شوه چې د نیکانو خلکو د زړونو د نیکو اهمیت ختم شو او د ګناهونو کرکه دې ختمه شوله نو بس د فاسقانو په شانته کې شو نو بیا د فاسقانو او د نیکانو ماحول یو معامله یو شوه ماحول یو شو چې کله دې لیول ته راورسېدل نو بیا الله تعالی په هغې باندې سنګین عذابونه نازلول شروع کله به د شادوګان جوړېدل کله به د خنزیران جوړېدل کله به یو عذاب راته کله بل عذاب راته نو دغه روایات مجموعه خلاصه دا شوله چې د فتنې نه مراد امر بالمعروف او نهی منکر پرېښودل دي چې کله ګناهونه کېږي معاشره کې محله کې کلي کې او سړی به خاموش پاتې چې څه به کوي زموږ د کور نه کور اخوا دی داسې دی هغسې دی نو د دې په وجه باندې چې کوم عذاب راځي دا به عام عذاب وي امام بغوی رحمه الله په دې کې یو واقعه ذکر کړې ده او واقعه داسې ده چې کله نبي علیه السلام د داسې ماحول ذکر په دې انداز باندې وکړو چې یو بیړۍ روانه وي بحري بیړۍ او دا دوه چت وي په دې کې باندې چت کې اوبه وي لاندې چت کې رسکرې اوبه نه وي او لاندې چت والا بره خېږي د بره نه اوبه راکوزوي خو باندې چت والا په هغې باندې ناراضتیا اظهار کوي چې موږ ستاسو نه تنګ یو او لاندې چت والا سوچ وکړي چې د بره کسان نشو تنګولی خو ځان له به د کوز چت کې ځان له سوری کوي ښکته سمندر نه په خپله اوبه راخېږي سکوبې او د بره چت والا ته اطلاع میلاو شي چې دا چت لاندې چت یې سوری کړو خو څه ورته ونه وایي خاموش پاتې شي چې زمړه د هغوی چت ځان له دی زموږ ځان له دی نو ښکاره خبره دا ده چې غونډه بیړۍ به غر کېږي یوازې لاندې چت والا نه غر کېږي وایي داسې حال وایي د معاشرې دی چې کله ګناهونه کېږي سړی په خپله باندې نیک دی خو د ګناهونو د بندولو مخنیوي سوچ یې نشته او خیال یې دا ده چې د قبر ځان له دی زما قبر ځان له دی د کور ځان له دی زما کور ځان له دی نو وایي د دې په وجه چې کوم عذاب راځي نو یو به دې هم پاتې نه شي ټول به هلاک شي دا یو قول شو دویم قول له تفسیر مظهری نقل کړی دی تفسیر مظهری وایي چې د دې نه مراد فتنې نه مراد جهاد پرېښودل دي فرضیان جهاد پرېښودل دي چې کله کافران په مسلمانانو باندې حمله وکړي او د مسلمانانو شرعي کم امیر چې کوم به شریعت پرانا کې غامر ټاکلی شوی د اعلان وکړي چې زما سره مرسته وکړي او زه د کافرانو په مخنیوي کې یوازې ناکام یم دا قوت او صلاحیت نه لرم چې مقابله وکړم که تاسو زما سره لاس ونه کوئ نو اسلامي شعائر جماعتونه قرآنونه ماشومان زنانه هېڅ څوک به د ظالمانو د لاسونو نه محفوظ پاتې نه شي نو په دې ټایم کې سړی ځان غلی کړي چې مړه هغوی اخوا دی موږ دې خوا یو بارډر اخوا دی بارډر دې خوا دی او دغه ظالمان راشي او غالب شي په علاقه باندې غالب شي نو ویل دې عذاب مکمل عام دی بیا د کافرانو دې ته نه ګوري چې دا زما مخالف جنګېدلی دی که نه دی جنګېدلی او دغه زما دشمن دی که نه دی هغوی بیا عام لوټ مار شروع شي او د خلکو عزتونه تار تار شي مالونه یرغمال شي بېګناه خلکو نه جیلونه ډک شي ظلمونه ورباندې کېږي نو بل دا تفسیر مظهری دا تفسیر مطابق د فتنې نه مراد د دنیا کړاوونه او تکلیفونه دي او دا راضي په پرېښودلو د جهاد سره چې کله جهاد پاتې شي بیا د تفسیر مظهری کم دلایل چې دي نو هغه دا دي تفسیر مظهری والا وایي چې مخکې نه د جهاد بس را روان او د بدر واقعه ذکر کېدله او هغې کې دا و چې ډېر کسان داسې دي چې جهاد بد ګڼي او تاسو په جهاد کې سستي مه کوئ دغه شان کې د بدر په واقعه کې د احد په واقعه کې چې کوم کسانو کوتاهي کړې وه او راکوز شوي بې اجازې راکوز شوي د هغې په وجه باندې چې کوم کړاو جوړ شو نو په هغې کې نبي علیه السلام په خپله باندې هم زخمي شو غاښونه یې مات شو نو دی وایي چې او وروسته مضمونونه وایي هم د جهاد را روان دي نو وایي منځ کې دا مضمون د جهاد دی چې جهاد پرېښودلو سره عام عذاب راځي عام کړاوونه جوړېږي فتنه چې کومه ده نو د فتنه چې کله قرآن او حدیثو کې دا لفظ استعمال شي نو په دریو معنو سره د دې احتمالي
کله په معنا د عذاب سره راځي، کله په معنا د سبب د عذاب راځي چې دا سبب د عذاب جوړیږي، او کله په معنا د امتحان سره هم راځي. دې ځکه کې په معنا د عذاب سره دی چې تاسو ځان بچ کې د هغه عذاب نه چې هغه نه رسي. هغه کسان چې ظالمان دي تاسو نه صرف یعنی به ظالمان یوازې نه راځي، هغه خلک چې په دغه جرم کې ککړ نه دي اخته نه دي دغه باندې هم راځي. نو دې ځکه کې دا سوال نشي کېدلی چې یاره ګناه یو کله نیول کېږي بل دا سوال نه دی، ځکه دا سوال غلط دی. قرآن صریح وینا دا د ولا تزر وازره وزر اخرى، یو سړی د بل سړي بوج نشي پشا کولی، د یو ګناه کې بل نه نیول کېږي. دلته کې مطلب دا دی چې کم سړی جرم کړی دی نو دا بل په جرم کې خوښته نه دی، خدا په یو بل جرم کې اخته دی. بل جرم دا دی چې چپ ناست په تر د دعوت باندې امر بالمعروف باندې دی ځان له مجرم دی. نو بده وجه د ظلم نه مراد هغه ګناه شو چې کم پکې ظالمان اخته دي، او دا کم چې پر نورو سره عذاب راځي دا بده وجه راځي چې د خاموش ناست غږ نه کوي، د ظالم خلاف आवाज نه پورته کوي، چپ ناست. نو چپ کې ناستل په هغه ټیم کې چې وینا فکاری دا ځان له جرم دی، دا ځان له ګناه ده. واعلموا تاسفوا شي ان الله شدید العقاب، یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکول والا دی. نو د مجرمان برانی سي د مجرمانو په خوا کې چې کوم خاموش خلک ناس دا به هم سره نیول کېږي. نو تاسو به دې باندې خبر شئ الله تعالی سخت عذاب والا دی. نو دا راج شو د هغه خلکو چې کوم عقیده د ارجاء د مرجئه لري، هغه ګناونه کوي چې الله غفور رحیم دی، او ګناونه کوي بے دریغه بیان ته مخناړي ته مونږ درک نه لګي، د نورو اعمال پته نه لګي، او دا ټکی وایي چې الله غفور رحیم دی. نو الله وایي چې تاسو دغه خلک خبر کې به دې خبره باندې چې ان الله شدید العقاب، یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکول دی والا دی. دغه خلکو ته الله تعالی سنگین عذاب بیا ورکوي. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض، دا ترغیب د نیکو اعمالو ته، ترغیب مینه پیدا کول ته وایي. نیکو اعمالو کې مینه پیدا کول دا په طریقه باندې کیږي چې د الله تعالی نعمتونو ته ځان تر یاد، کوم احسانات چې پتا باندې کړی دي، کوم خېګړې د سره کړی دي، هغه خېګړې تخپل ټول ځان تر یاد کی، نو په خپل به الله تعالی سره مینه پیدا شي چې زما سره دومره خېګړې کړي، دومره احسانات کړي دي، زبد الله تعالی بدن باندې غیرت وری نه کوم، الله تعالی خبره به وری نه اورم، دا شوق په خپل باندې بڑکی را ولاړیږي. بیا نو نیکو اعمالو د مینه پیدا کولو لپاره الله تعالی د هغه نعمتونو ذکر کوي چې کوم نعمتونه الله تعالی په صحابه کرام باندې کړیو. الله تعالی وی واذکروا تاسیات کې از هغه وخت انتم قلیل چې تاسو لګوي، مستضعفون فی الارض کمزوري ګڼل شوی پزما کې. زمکه نه مراد د مکه زمکه ده، مکه کې مسلمانان به کمزوري ګڼل شوی او ځکه خدای غزګین نه هجرت کول باندې مجبور شو. تخافون تاسو یریدلای آیت خطوکم الناس، شو به تختی تاسو لره خلق. يتخطفكم الناس معنا دا چې تختول چې تاسو دومره لګوي چې وجل خلالوي شه د ژوندۍ بم ځان سره بوزي وم تختی يرغمال بم کی دومره لګوي تاسو. فآواكم نو الله تعالی تاسو له زیدار کو چرته په مدینه منوره کې، وأيدكم او تاسو امداد یو کو بنصره، وأيدكم تاسو مضبوط کړی بنصره په خپل امداد سره. مسلمانان مدینه منوره کې مضبوط شو، د دې مردم شماري په لیول باندې افراد هم سیوا شو، افرادی قوت مدینه کې سیوا شو، ډېر خلک استعمالګر شو. دغه شان مالی حالات په مالی اعتبار سره د وسایلو په اعتبار سره هم الله تعالی دې مضبوط کړو، دې فتوحات وکړو، الله تعالی د ډېر زیات مال دولت وسایل ورکړو، د جنگي وسایل. نو مری طریقه باندې صحابه کرام ډېر زیات مضبوط شو. ورزقکم رزق درکو تاسو ته منت طیبات د پاک سيزونه، د جهاد پاک غنیمتونه تاسو ته بلاس باندې رالو چې مکمل پاک مال د شک نم خالی. لعلکم تشکرون، دې د فار تاسو شکر وباسئ. شکر یا بخله باندې شکر استلی یو په عمل سره ثابتول چې د الله تعالی تابعداري او دا کوم خبره نه منې کړي دغه نه ځان ساتي چې کوم در باندې لازمي کړي باقي منې عمل کوي، نو دا عملاً شکر دی. چې کله عملاً ټکی او بخله باندې شکر وباسئ دا شکر گزار انساني، او چې کله عمل ټکی بخله باندې که شکر ونه باسي نو هم دا کاپی کیږي، دا ټیک دی. خو چې عمل ګډ وډي خراب استر بخله باندې د شکر اظهار کې نو دا زین نه نسی، دا فائدہ نه کوي. تشکرون مطلب دا د تاسو عملاً د الله تعالی پورا تابعدار شي. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسان تاسو ایمان راوړی دي،
لا تخونوا الله والرسول تاسو خیانت مکوئ د الله سره والرسول د پیغمبر علیه السلام سره د الله او د رسول سره خیانت ده چې الله تعالی کوم حقونه به تاسو باندې دي په تاسو باندې چې کوم احسانات به تاسو کړی دي او کوم حقونه به تاسو باندې لازم شوي دي هغه د الله تعالی حقونه نه ادا کول هغې کوتاهي کول یعنی فرایض نه ادا کول او د حرامو نه ځان نه ساتل دا د الله تعالی په حقونو کې خیانت کول شو بیا د الله او د رسول سره خیانت دا دواړه یو شی دی ځکه رسول بل څوک نه دی د الله تعالی پیغام یې راوړی بل څوک نه دی وتخونوا تاسو خیانتونه مه کوئ اماناتکم خپل امانتونو کې یعنی مسلمانانو د یو بل منځونو کې خپل منځونو کې هم د یو بل امانتونو خیال ساتئ یو بل مالونه یرغمال نه کوئ وانتم تعلمون او تاسو خپویږئ چې خیانت کول لوی جرم دی لوی ګناه ده نو بده ځکه کې دا الله حقونه او د مسلمانانو د انسانانو حقونه ذکر شو چې د الله تعالی په حقونو کې او د انساني حقو د مخلوقاتو په حقونو کې تاسو کوتاهي مه کوئ دا پوره ادا کړئ چې دا تاسو کله ادا کړل نو د دې نه معلومه شي چې تاسو شکرګزار انسان یئ او که تاسو ودې کې یا د مخلوق حقونه نه منل یا د الله حق نه منکر وئ نو تاسو شکرګزار انسانان جوړېدلی نه شئ بیا په دې لاره کې چې کله انسان د الله تعالی حقونو کې کوتاهي کوي یا د مخلوقاتو په حقونو کې کوتاهي کوي او د الله تعالی د شکر پوره شکر ادا نشي بلغه طریقه باندې نو دې کې رکاوټ چې کوم دی نو هغه مال او اولاد خلک ډېر مال اثر کوي نو باغې د الله تعالی حق ادا نشي مونږ پرې دي او صرف کار د کار وي دغه شان د کې د خپل اولاد په مینه کې حرام او حلالو کې فرق ونه کی د بل مسلمان تنګول او ازارول نه مخ وانه خو اولاد د لپاره مال راجمه کی د مال په مینه کې د اولاد په مینه کې نو دا دوه څه د مال محبت او د اولاد محبت چې دا انسان د خیانتونو مرتکب کوي کله د الله تعالی حقونو مرتکب بشي کله د انساني حقونو مرتکب شي خیانتونو نو دا دوه څه د چې تاسو په خیانتونو کې اچي دا په نظر کې ساته چې دا په خیانتونو کې وانه چی نو الله تعالی وعلم متاسفو شي انما اموالکم چې یقینا مالون تاسو او اولادکم اساس اولاد فتنه دا امتحان دي دا تاسو الله درکړي دي دا واقعي او نعمت هم دی او امتحان هم دی تاسو په دې لار کې د الله تعالی حقونه څومره ادا کوي د مال په ګټلو کې او په ساتلو کې او د اولاد په ساتلو کې په غټولو کې په هغه په تربيت کې په خرچه کې د الله تعالی د حقونو څومره خیال ساتي نو دغه په اعتبار سره د مکمل امتحان شو وان الله یقینا الله تعالی عنده اجر عظیم د الله تعالی سره اجر لوی دی کم خلک مال اولاد لري بیا هم د الله حقونو د مخلوق حقونو کې کوتاهي او خیانتونه نه کوي او بده نو مداوی امتحان کامیاب شو امتحان کې چې کله کامیاب شي د الله تعالی سره د دوی لوی اجر شته د دې آیات مضمون خو عام دي مفهوم عام دي د هر مسلمان لپاره دغه مضمون دي چې مال او د اولاد د فتنې نه بزان ساتي چې په ګناہوں کې اخته نه کی خو د دې په شان نزول کې مفسرین لیکلي دي چې د شان نزول د ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ مبارک شوی دی او مضمون عام دي ټول مسلمانانو لپاره دی د ابو لبابه واقعا مفسرین د څه نقل کړي ده چې کله صحابه کرامو بنو قریظه چې کوم دیغه محاصره کړل په قلعه کې او دوی تقریبا یو ورځ محاصره او د دې جرایم او ظلمونو د حد تر رسیدلی چې مسلمانانو د هغه د ماپ کولو سوچ نه لارو غالب دا وجودي په قتلې کې وجره کېږي د نبی عليه السلام خیال اراده هم دسی و ځکه هغه د خپل شرون او شرارتونو نه بالکل لاسونه ناقص هغه رسول او د وعده اس کله هم پابند جوړیدل نه خپل شرارت به جاری سات نو مسلمانانو د قلعه محاصره کړ یو ورځ د محاصره و یو ورځ بعد نبی عليه السلام دې ته پیغام ورولې چې تاسو د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په فیصله سره راکوشي د قلعه نه راکوشي او ځان وسپاري او جګه ست په سره تاسو بارکه وره ولا تاسو د قبيله سړی دی هغه تاسو ته منزوري موږ ته منزوري اب تاسو منئ او بل لار تاسو سره نشته د بنو قریظه خیال دا و چې موږ د محفوظ لار را کې موږ شام ته لاړ شو دا لغه پریدو او د زګي نه جلاوطن شو نبی عليه السلام ورته جلاوطن کېدو د پاتې تاسو لار نه ملاويږي تاسو بل سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په سره انتظار کوي چې هغه څه په سره تاسو بارکه وګړه کته تاسو داسې وجلای کته تاسو بندولای کته تاسو لار درکوله هغه به د خوخه د جسم په سره تاسو اوري نو دې خلکو ویل نه موږ د سعد ابن معاذ رضی الله عنه زموږ قبيله د خاندان سړی دی خورده په سلام باندې ډېر اعتماد نشته
ویل موږ د ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ په فیصله باندې ډېر اعتماد دی هغه د راشه زم بارک دي فیصله واوري او زمون خالد راشي دی خلکو ابو لبابه رضی الله عنه په دې وجه مانیات کو چې دا غي د کور خلک چې کومو زنانه او ماشومان د بنو قریظه سره په دغه علاقه کې موجود نو د دوی خیال دا و چې کفارس کا د زمون خلاف غلطه فیصله اوري دلته بچي به خطر کې ولېږي او زنانه به خطر کې ولېږي نو دا غي د خاطر نه زمون سره نرمي وکي نو په دې وجه من ابو لبابه رضی الله عنه وټا کو چې دا براشي مسره خبره وکي او د چې کوم فیصله مو تواره ولا غبر ټیکی بیا د هغې نه بعد مونږ قلا پرېږدو درکوز به شو تسلیم به شو نبي علیه السلام ابو لبابه رضی الله تعالی عنه ولېږه چې ته لاړ شو د خلکو سره میلاو شي دی چې کله ورغې د قلا ته ورغې نو دغه بنو قریظه او ماشومان زنانه ټول خلک راغې دنه چاپېر شو او ټول ژړل اوښکې بهېدلې او ده ته وویل ما ابو لبابه رضی الله عنه ته وفرمایل چې دا راته ووایه چې نبي علیه السلام زموږ باره کې څه اراده لري مونږ به ماف کړي که ماف هم نه کړي چې مونږ درکو شو ځان تسلیم کړو مونږ به ژوندي پرېږدي نو په دې ټایم کې دغه د خپلو بچو هم ډېر غم و د خپل اولادو د بچو چې هغه رانه شهیدان نه کړي او د دې سره سره د خلکو جړاګانو پې هم ډېر اثر وکړو نو هغه داسې د مرۍ طرف ته اشاره وکړه په ګوته باندې وایي د نبي علیه السلام خیال دا ده چې ټول نوی اثرونه کټ کوي په توره باندې یو هم نه پرېږدي بیا د قلا نه راووت چې قلا نه راووته نو دی پښیمانه شو چې دا خو یو راز و د کافرانو ته ویل پکار نه و اما د کافرانو ته ووایو د خپل اولاد د خاطر دغه ما غلط کار وکړو د نبي علیه السلام راز ما خور کو هغوی مې خبر کړه چې تاسو وژنې پرېږدم نه د هغې نه چې بعد چې راغې د قلا نه چې راغې کور ته لاړ سیده لاړ جومات او بستن پورې ځان کلک وتاړه چې ما غلط کار کړی دی تر څو پورې زما توبه الله قبوله کړې نه وي نبي علیه السلام ته د وحي په ذریعه باندې ښودلي نه چې دا ماف شوی دی د هغې پورې به زه ستنې ته ولاړ یم خوراک به نه کړم تر دې چې یو ورځ به وفات شم ستنې ته ولاړو او خوراک به یې نه کوو د ده کوم بچي چې هغه به راتلل دی به را پرانېسته د مانځه په ټیم کې مونځ به یې کوه کم ضرورت چې هغه به پوره کول بېرته به یې تاړو او خوراک به یې بلکل نه کوو به یې نس کړي ستنې ته به ولاړو په دې منځ کې به بېهوش هم شراپرې به وت راځوړان به شو نبي علیه السلام ته چې کله دې واقع اطلاع میلاو شو نبي علیه السلام وویل چې که دا زما خوا ته په اول سر کې راغلی وې ما به الله تعالی نه د ده لپاره استغفار او بخښنه غوښتلې وي الله به ماف کړی وي خو دې زما خوا ته رانغې ستنې پورې ځان تړلی دی نو اوس چې الله څه فیصله رالېږي نو هغه فیصله به بیا 2 ورځې بعد د شپې په آخره حصه کې د ده په باره کې آیتونه نازل شو دا ماف شو الله یې توبه قبوله کړه نو صحابه کرام په منډه باندې د شپې لاړل او زر یې ورته واوراو چې ته ماف شولې مونږ ته را پرانیزو هغه ورته ویل نه تاسو به نه را پرانیزئ ما به نبي علیه السلام په خپل لاس باندې را پرانیزي که را پرانیستم ټیک دی که را پرانیستم داسې تړلی به ولاړ یم څه خبره نه ده هغوی را پرانیست سهار منزل چې نبي علیه السلام لاړ او دی ولیدو نو را پرانیست په خپل لاس باندې نو مفسرینو رای دا ده شان نزول د دې چې کوم دی هغه واقعه د ابو لبابه ده چې د خپل اولاد په محبت کې د خطا شو یو راځي کافرانو ته وویل